چې نن یو عرب مسلمانان دي په ځمکه باندې، یو عرب، نن یو عرب مسلمانان د کعبې د تحفظ د پاره امداد چې دی هغه د امریکې نه غواړي. امریکې ته وایي چې ته راشه او ته د دې پاکې خاورې حفاظت وکړه. نن دا د امت مسلمه د پاره ډېره لویه د شرم خبره نه ده. دې نه زیات رسوایی به د یو اسلامي دنیا د پاره بله څه کېدی شي. بیا تاسو دې ته وګورئ چې نن یو سړي ته تمام کافر ملکونه یو دي، ځکه چې دنیا کې حکومتونه خو د کافرو ملکونو زیات دي. نو تمام کافر ملکونه دا ټول یو دي، او بیا شپږ که برای نام مسلمان ملکونه دي هغې د حمایت اعلان د امریکې وکړو. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې مونږ کې ایمان نشته، مونږ کې دین نشته. مونږه کې که ایمان وی نو نن هغه کربلا چې دا ټوله دنیا یې مني، هغه امام حسین چې دا ټوله دنیا مسلمانان یې مني، د دې کربلا په خاوره 72 کسان د امام حسین او زرګونه فوج د یزیدو. امام حسین 72 په دې میدان کې قربان کړ او د یزید د طاقت په مخ کې سر ټیټ نه. نن اصلي حسینی کا کېدی شي نو صدام حسین دی که نه دی؟ نن ورشه د هغه په ملک کې وګوره، ماسپښین مونځ یو جماعت کې کوي، مازدیګر بل کې کوي، ماښام بل کې کوي، ماسخوتن بل کې کوي. یو زوی دی هغه ورسره یې پلار یې په مونځ ولاړ یا زوی دا پلار څپی لګیایي. کلاو ګرځي لکه د سپیانم ځان پټوي. نو نن ماته اصلي حسینی ایمانی درته وایم چې هغه صدام حسین ښکاري چې په دغه ځمکه امام حسین د یزید په مخ کې سر ټیټ کړی نو، او نن په هغه ځمکه صدام حسین د امریکې په مخ کې سر نه ټیټوي. انشاءالله خدای مل دی. تر اوسه پورې پرونی خبره درته کوم چې چا ټول عراق لیدلی دی او ترې راغلی دی. پرونی چې صدام حسین ټول ژوند کې یو ګنټه فضول نه ده تېره کړې. په لکونو بورۍ د شګو ډکې هغه د صدام حسین په ایرپورټ پرتې دي او د هغه بورو لاندې د ده د هوایي جهازونو اډه ده. د ده تر اوسه یو جهاز نه دی پرېوتی او نه ضایع شوی دی. دا کوم ملک چې وایي دا د امریکې ټټوان دي. تر اوسه د امریکې 300 نه زیات وغورځول. لوی خبر دا دی چې هوایي د بحري بیړۍ هم ورته والې ده. په هغه بورو چې د امریکې میزایل راوغورځېږي نو خلاص نه شي، چې خلاص نه شي دوی یې راوچت کړي او فټي کړي او بیا یې په دوی ورلړه کړي. دا ستاسو عقل مني؟ نن نهمه ورځ ده 12,000 حملې د هوایي جهازونو په عراق باندې وشوې. 12,000 حملې او هر حمله د 400 جهازونو به وه. اوس پکار دا و چې بغداد زما د دې تلی غوندې میدان وی که نه، پکار دا وکړو. او صدام حسین وایي چې زما لا غوږ هم نه دی راپېدلی، ما هغه طاقت خو لا پاتې دی. اوس امریکا دا اریانه ده چې دې صدام حسین هغه فوج چې په خاص وخت کې بیدار او باسي چې دا یې پټ کړی کوم ځای دی، ځای ورته نه معلومېږي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې د الله نوم یې اغستی دی. ما خو نه لیدلی دی، نه مې کتلی دی، نه بغداد ته تلی یم. عرب ملکونه مې لیدلي، بغداد ما نه دی لیدلی. خو زه په خدای قسم درته خورم
چې په دې فوټو کې مې دا لاسونه داسې په دعا لیدلي دي که نه چې دړنه مې ورته دعا وځي چې خدای د دم لا خو مه خړوه دړنه بادشاهان او داسې دعا دا دواړه لاسونه یې داسې کړي دي لکه دا یو ډېر عاجز سړی چې دعا کوي زمونږ دا خویامخي چې دعا کوي دي داسې کوي کوي که نه کوي دا داسې کوي هغه داسې کړي په ګوډو ناست دی او داسې کړي هغه لاسونه یې د عاجزو خلکو د دعا غوندې کړي نو دې لاس کې به خدای ورته ډېر خیر اچوي انشاءالله دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ دین دی بیت الله شریف زمونږ ایمان دی او زمونږ مذهب دی مدینه منوره زمونږ ایمان دی او زمونږ مذهب دی انشاءالله هغې ته به تعرض نه کیږي او نه به هغې ته خدای نوبت راولي درې خبرې دي امن میشن باندې ته چې کوم ملکونو ته تللی ماما مونږ خطا کوه ما درې خبرې واضح صدام حسین اوسم وایي چې کویت نه زه په دې ټکي فوج وباسم خو اسرائیل چې کوم یهود دي هغوی د بیت المقدس نه فوج وباسي زما قبله اول چې د کوم ځای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای ته تللی و د یهودو په قبضه کې دی ته د هغې نه فوج وباسي امریکا دې د سعودي نه فوج وباسي زه د کویت نه فوج وباسم قبضه پرې نه کوم خلاصه خبره ده نو امن میشن دې ته وایي زمونږ دا بزرګان چې دي د دې خبرې تاسو اورئ مونږه ما ورته خط لیکلی و صدام حسین ته چې ته فورا د کویت نه دغه وباسه فوجونه وباسه مخکې ورپسې دي څه لیکلي ورپسې څه نه کور دې وران شه خو ورپسې خو به وایه که نن د عربو بچی کباب په اسرائیلو چا کړه امریکې نه دي کړي د فلسطین مسلمانان کباب چا کړه اسرائیلو نه دي کړي اوس یې بل د آرامتوب چال ته وګورئ د امریکې بل په اسرائیلو خدای لګیا دی میزایل یې ورغورځوي که نه اوس هغې اسرائیلو ته جوله یې غوړئ چې تاسو حمله ونه کوئ که تاسو حمله وکړه دا مسلمان ملکونه به زما د ملګرتیا نه کټ شي دا بل د آرامتوب چال وګوره نو عزیزانو هغه لوبه د شیطانت نه ده پاتې چې زمونږ په دې ملک کې امریکا کوي نه او مونږ یو انتهایی امریکا نواز مونږ د امریکې امدادونو وړاندې کړي یو او د امریکې امدادونو تباه کړي یو او نن پاک سرزمین باندې د امریکې بربنډې جنکۍ د مسلمان قوم د بې اتفاقۍ د لاسه ګرځي د کویت مسله د مسلمان مسله وه د مسلمان مسله د مسلمان ملکونو فرض و چې هغې حل کړی وی په دې کې د امریکې څه کار دی چې امریکا پکې راتله اوس بنیادی خبره بله واورئ اخیری کویت معاهده شوې وه د امریکې سره چې دا د تیلو کوی به زه تاله درکوم په لیز یې ورکړي دا کوی به تاله درکوم 1000 کوی باندې امریکې قبضه کوله او دلته خپله اډه جوړوله صدام حسین وی چې دې ځای کې د امریکې اډه جوړه شي د مسلمان بیړه به تباه شي امریکا به راشي د مسلمانانو په منځ کې به کېږي اوس خو 14,000 میله ترې لرې ده که نه بیا به راشي د مسلمان په منځ کې به د امریکې اډه نن زما ملک روان دی امن میشن باندې نو امن میشن باندې هغه ملکونو ته تزې لګیا ہے چې کوم ملکونه آلریډي د امریکې ملګري دي هغه ملک ته ځي چې هغې فی الحال د امریکې ملګري دي مونږ بانه څه ده مونږ بانه دا ده چې جی مونږ باندې پلانې تکلیف راغلی نو مونږ سره عراق امداد نه دی کړی نو د دې خو دا معنا شو چې خبره د اسلام نه ده خبره د ذاتیاتو ده او د بدل ده که نه ٹھیک شي خبره خو د مسلمانۍ نه شوه بی مونږ باندې پلاني ځای کې تکلیف راغلی او مونږ سره عراق امداد نه دی کړی پلاني ځای کې تکلیف راغلی او مونږ سره عراق امداد نه دی کړی پلاني ځای کې روټای نه وه مونږ له عراق روټای نه ده راکړې د دې دا معنا چې اوس په ده تکلیف راغلی دی نو مونږ امداد نه کوو نو ته ترې بدله لې